بیا چې کله دا عبدالله بن ابی د ناجوړه شو او اوس د مري د مرګ په ناجوړتیا باندې هغه د ناجوړه شو، نو نبی علیه السلام خبر لراغی، عیادت لراغی. ده ورته ووی چې زه یو سوال هغه تا ته کوم. نبی علیه السلام ته وی چې زما جنازه به کوي. د هغې وجه دا ده چې ته زما جنازه ونه کوې نو زما زوی ستا مخلص چې دی نو هغه ملګری دی، صحابي دی، مخلص ملګری دی، خلق به هغه له پیغور ورکوي، هغه به کوسترګې شي، نو دې وجه نه زما جنازه به کوي. نبی علیه السلام ورته وي ټیک ده. دې کې دغه زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه دی هم راغی، یا رسول الله یو خو به زما د پلار جنازه کوي او دویم کمیس به چې دی نو هغه خپل هغه راکوي چې زه د پلار دته چې دی نو واغوندوم په کفن کې. دا دوه خبرې دي. نبی علیه السلام ورته بلکل وی زه به دا دواړه کاره کوم. کله چې هغه مړ شو نبی علیه السلام جنازې له جنازه کې چې کله هغه ودرېده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا ومتلي وو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته یا رسول الله په دې کافر باندې ته جنازه کوي، د څه کارونه کړي دي، ټول کرتوتونه ورته هغه یاد کړه، وایي ته په دې جنازه کوي. نبی علیه السلام یې الله نه منع کړی د جنازې نه، زه په جنازه کوم. نبی علیه السلام په هغه باندې جنازه وکړله. د هغې نه وروسته بیا آیاتونه نازل شول چې ولا تصل علی احد منهم مات ابدا. ګورې آینده د منافق د هغه په جنازه باندې هغه به نه ودرېږي. نبی علیه السلام بیا معذرت وکړو چې دې نه وروسته به د منافق د هغه به زه جنازه هغه نه کوم. د منافقانو تعداد دا 300 سړي او 8 دا ښځې وې. دا داسې و چې دو به جومات کې مونځ هم کو، غذاګانو له به هم تلل، دو به هر قسم چې دی نو دغه خیرات صدقې دا به یې هم کولې، ولې زړه نه یې نه وه. زړه کې په نبی علیه السلام باندې ایمان هغه یې نه و، تصدیق هغه یې نه و. بیا نبی علیه السلام لاړ د کته قبر ته چې دی نو کوز کړی نو راوی وخت کړ. نبی علیه السلام په خپل اوږو د ځنګلونو باندې کېناو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کمیس هغه زوی له وله ورکړه، هغه کمیس یې ورته واغوندو او بیا خپل لعاب مبارک لاړې دا یې وله خوله کې چې دی نو هغه واچولې. کله چې د هغه تدفین وشو نو وروستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته او نورو صحابو ته نبی علیه السلام وی چې ګوره یو خو د ده دا زوی دومره چې دی نو مخلص، بل د ده دا کرتوتونه دا ما نه هم څه پټ نه وه، تاسو نه هم نه دي، د دې ټولو خلقو نه نه دي، خو د ده د قوم د هغو نه دا امید دی چې زما د ښو اخلاقو سره، زما د طریقې سره هغو دغه مسلمانان شي. نو حدیثو کتابونو کې راځي چې د دغه خبرې د وجې 1000 تنه دغه د قوم هغه مسلمانان شله چې دا د څه کول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورسره څه هغه وکړو. نو دغه عبدالله بن ابی د کرتوت دیتا او د نبی علیه السلام دغه اخلاق او هغې ته دا خلق چې مسلمانان شوی دی دا زیات تر د نبی علیه السلام په اخلاقو او دا د صحابه کرامو دغه په اخلاقو باندې هغه مسلمان شوی دی. په تورې سره ډېر کم خلق هغه مسلمانېږي، تورې سره څوک مسلمانېږي هم نه. دغې وجه دی چې لا اکراه فی الدین، زړه که ته یو سړي باندې توره کېدې نو هغه به ها ها کوي، وی به او ټوپک ورته چې دی نه ونیسه، هغه چې ته ورته څه وایې هغه به وایي. ولې دا ټوپک یا دا توره دا په زړه کې خبره نه شي غورځولی، په زړه کې الله چې دی نو خبره هغه غورځوي. نو په داسې اخلاقو سره چې د مسلمانانو د صحابه کرامو کوم اخلاقو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کوم اخلاقو، نو په هغې اخلاقو هغې سره هغه خلق هغه متاثره کېږي او په هغې سره چې دی نو خلق هغه مسلمان شوی دی. نن د مسلمان د هغه تاسو وګورئ داسې هغه ورځ یو دغه اکسیډنټ د هغې خبره هغه زه یو ځای ته تللی وم جنازې له د بنسیر غاړې ته، نو هلته کې یو سړی د هغه اکسیډنټ شو په کراچۍ کې. نو بیا هغه پلار یې مونږ ته خبره چې دی نو کوله چې دی هغه ګاډي چې دی نو ووو دی ارتاو شو،
نو دی خو بېهوش شو، سر یې ولګېده، بېهوش و. نو هلته کې بیا نورو کسانو هغو وکوته، ولې جیب کې هغه موبایل چې و هغه موبایل نه و. دغه شان موږ د خلقو نه هغه چې دی نه اورېدي دي داسې دغه اکسیډنټونه شوي، نو خلق چې هغه ځای ته رامنډې کړي په ځای د دې چې مریضان اوچت کړي یا مړي چې دی نو اوچت کړي، زر جیبونه چې دی نو ولټوي بټوې، یا چې دی نو دغه هغه وخت کې به موبایل نه وي، بټوې د لاس نه چې دی نو ګړی، نو چې د مړي نه بټوه وکاږي، د مړي نه چې دی نو ګړی هغه چې دی نو وکاږي، د مړي نه موبایل هغه اخلي. زمونږ په خپله دا عبدالله منبر صاحب ناسته مونږه په اکسیډنټ وشو یو ځای کې، نو هغه ځای کې زمونږ ګاډی کلټي شو، دو ما سره و شیخانو دیو د بنارسو خدای دې وبخي دغه حکیمو زمونږه، نو هغې کې قاري ګلزمینو په هغه اکسیډنټ کې په هغې کې د قاري ګلزمین موبایل هغه چې دی نو ورک شو. نو موبایل چا واغست؟ نو زمونږ د مسلمانانو داسې کرتوت دی که چېرته اکسیډنټ وشو نو دا نه وایي چې د ده دا بټوار تاوه شوه یا د ده چې دی نو دا موبایل دی چې دا د ډریول له ورکو یا د پولیس له چې دی نو هغه ورکو یا یو سړي له ورکو چې دا به د چای تاسو وګورئ دا دی که د چا تاو شوی دی. نو چې چېرته غلای هغې ته ولاړ یو، چېرته د چرسو دندې هغې ته ولاړ یو. داسې واقعات هم مسلمانانو کې هغه راغلي دي چې د قرآن پاک په پاسه پې د قرآن پاک ګتي دننه پکې چې دی نو هیروین هغه د قرآن پاک په ګتو کې دننه هغه چې هغه د وښکلو کوشش هغه یې کړی. بیا دا هم تاسو کتلی چې کیپسول هغه چې دی نو اخري او په هلته کې هغه پولیس والا په ګېډو دانګي او دغه د دستونو ګولۍ والا چې دی نو ورکوي، د ویلو والا ورکوي او کیپسول ته نه وکاږي. نو چې داسې دور شي، داسې چې دی نو هغه مسلمانان شي، نو د هغو نه به څوک متاثره شي؟ کم کافر به چې دی نو بیا هغه مسلمانېږي، یا کم هندو به چې دی نو مسلمانېږي، کم سکھ هغه به مسلمانېږي. نو دا کلمه خو مونږ وایو الحمدلله، بیا الحمدلله، لیکن د دې کلمې د دې چې کومه تقاضي دي، د دې کلمه د دې چې کومه خبره ده نو هغه ممکن نشته. یو د پارسی شاعر دی هغه وایي چې گویم مسلمانم بلرزم که دیدم مشکلات الهی لاره، وی چې ځان ته مسلمان ووایم نو ورپېږم ځکه په لا اله الا الله په هغې کې ډېر مشکلات دي. دا تبلیغ والا چې د دې وایي یو معنا ده، یو د دې مقصد دی، مقصد هغه دا وایي چې د الله نه د کېدلو او د مخلوق نه د نه کېدلو دا یقین زموږ راشي، دا اول جز دی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ښایستو طریقو کې په زرینو طریقو کې زموږ کامیابي ده. نو د پیغمبر علیه السلام طریقه یوازې دا ده چې ته خوشبویي استعمال کړي، یا یوازې دا ده چې ته رانجه چې دی نو ولګئ، یا یوازې چې دی نو دا ده چې ته صرف مونځ وکړې. د پیغمبر علیه السلام طریقې وګوره. مونږ دا غمونه چې کوو، مونږ چېرته ذهن کې دا راغلي چې یاره دا غم دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه دی، دا خادي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه ده، دا زه چې چاله ووټ ورکوم د چا په لاس کې لاس اږدم، دا ووټ تاسو دا بیعت دی، دا د هغه په لاس کې لاس دی چې دی چې څه کوي دا زما ته قبول دی، که دی ښه کوي دا هم زما ته قبول دی، که دی بد کوي دا هم زما ته قبول دی. دا پته به د قیامت پر ورځې باندې هغه به لګي. نو چېرته دا سوچ هغه چې دی نو مونږ کړی دی چې یاره دا زه چې لاس کې لاس اږدم دا زه په څه شي باندې چې دی نو اږدم، ځکه چا سره تعلق چې دی نو ساتم دا پس بنیاد ساتم، ځکه د چا نه خفه کېږم نو دا پس بنیاد خفه کېږم. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې عبد الخمیسه یعنی د کمبل والا، عبد الدینار، عبد الدرهم تعیسه، دا د هلاک شي. بیا نبی علیه السلام وضاحت کوي که څه شی وله ورکې خوشحالی او که څه شی وله ورنکې خپی. نو دا داسې قسم هغه پالټی، داسې قسم چې دی نو خبرې دا د قیامت پر ورځې باندې دا به مونږ ته اړمیږي، دې کې به مونږ ډېر زیات چې دی نو بد راځو. د دې وجې نه هر وترو کې مونږ وایو نخلعو و نترکو من یفجروک، چې یا الله کم سړی چې هغه مخالفت کوي، که هغه زما د کور سړی دی نو نخلعو هغه مونږ جدا کوو، او که هغه د بهر سړی دی
نو نترکو هغه مونږ پرېږدو نو په خوله باندې خو مونږ دا اقرار هغه چې دی نو کوو لیکن مونږ په خپل کور کې کم یو سړی په مونځ باندې چې مونځ یې نه دی کړی کم یو سړی چې بل یو غلطه خبره هغه چې دی نو کړی دی او مونږ ورته ویلي چې ما سره ډوډۍ مه خوره یا تا ولې چې دی نو دا مونځ هغه نه دی کړی دغه شان کم یو سړی دی چې د هغه پالټي وي د هغه مشر وي د هغه ډله وي د هغه جنبه او هغه یو غلط کار چې دی نو هغه کړی او یو سړی ورته وي چې ما پرېښود ته دا غلط کار چې دی نو هغه کوي نو په هر وترو کې الله سره زمونږ وعده دا ده چې نخلعو و نترکو من یفجرک او عمل د هغې مطابق هغه ني نن سبا مونږ ته چې دا مصائب جوړ دي هر ځای کې ګراني چغې وو په هر ځای کې د پریشانو د کیسونو د هغې چغې هغه وو نو چې دغه شان زمونږ خبرې چې الله تعالی د هغه سره وعده یو شان کوو او بیا په هغه وعده هغه مونږ نه پالو نو دې وجه نه دا تکلیفونه راته رسي دا مصائب وګورئ دا مرضونه دا تاسو چې دا کوم مشران دا د شپېتو کالو دا اوس چې کوم مرضونه دي دا تاسو چېرته اورېدو چې داسې چې دی نو مرضونه دا اوس چې کوم هغه کیسونه او کوم بېعزتۍ او کوم خبرې خلقو ته هغه چې دی نو رسي دا چېرته تاسو چې دی نو په خپل وړوکوالي کې یا په ځوانۍ کې چې دی نو لیدلي نو هغه بېعزتو طرف ته هغه چې دی نو شرمونو طرف ته هغه د اقاړو مسخرو علماو سره مسخرې دي سپینګیرو سره مسخرې دي په ګاډي کې وخېجه نو څوک چېرته سپینګیري ته نه د ځای پرېښودلو وړوکې جات کې به دا جرأت په نه کوي دا همت به چې دی نو نه کوي چې زه د ودرېږم او دا سپینګیری دې کښېني که په لارې باندې رواني دا څوک نه وایي چې دا مشر دی یا چې دی نو دا سپینګیری دی دته لار چې دی نو پرېږدم که په حجره کې ناست وي په یو کټ کې چې دی نو ناست یو مشر سپینګیری راشي نو دا همت دی چې دی نو نه چې دا زه د مشر دی د زه قدر وکړم یا د یو خبره وکړله یا د عالم دی یا سپینګیری دی یا زما د قوم مشر دی یا د بل قوم د هغې یو مشر دی یو خبره سخته وکړله یو خبره بده وکړله چې زه د هغې برداشت وکړم نو داسې غوندې یو ماحول هغه راغلی چې ډېر خطرناک دی نو دې وجې نه د الله نه پنځه وخته دا سوال کوئ چې الله دا مهرباني خو کړ ده چې موږ مسلمانان پیدا کړي ولې دا نور چې د کوم د وترو کې او په مانځه کې الله سره چې دی نو که موږ وعدې کوو کومې خبرې کوو الله موږ له د هغې باندې د عمل کولو توفیق هغه راکړي بیا دې وخت سره ډېر مریضان دي زموږ په دې هسپتالونو کې دي او د یو نوم اخیستل هغه مشکله ده الله تعالی د ټولو له صحت کامله هغه نصیب کړي او زمونږ چې څوک د نږدې وخت کې یا مخکې هغه وفات شوي دي الله د ټول هغه وبخي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین